ډېر غټ مار دی نو ډبره پروت دی. دا د کوریانو سر شو، موږ دلته پر راوختلو. ساري اوبه چې څه لږ غشه پاتې لاندې د غټ اوبه شته، تاریخي اوبه شته ده. دا د نیلۍ د غره سر دی، دا واوره ده. د جګې پر سر باندې ناست یو. زه یم حافظ الله او عبدالقیاس دی، جنګل صاحب دی. 3 ګنټې سفر موږ په مانده کې وکړ، 2 ګنټې سفر موږ تقریبا نن کړی دی. مکانو باندې ناست یو. دې لګېدلې دې ته ورته وګورئ، یا سپین شاید معلومه شي که نه معلومه شي. دا ګلیشیر پروت دی یو قسم. ډېر غټ مار دی، ډېر غټ مار دی. دا ځای تلایم نشي له دا بوټي د کانګرس کار به وروکو یا میکو انا میغه ډبره دوی پر خلاص کو یا میکو ډېر غټ مار دی، غټ مار قسمانه ولیدل. دا ګورئ دا مار نو ډبره پروت دی، غټ دی ډېر غټ دی. دا کسه دا خطرناک شنیک مار هو خطرناک دی، هو فل زهریلا دی. ساري اوبه چې څه لږ غشه پاتې یو، روانو مخته یو. نو انشاءالله ساعت بعد خدای کول ساري اوبه چې ته ورورسېږو. وتاکي اوبه شته ده د کوریانو را لاندې، د غټ اوبه شته، تاریخي اوبه شته ده. موږ ځو خدای کول بالا د جګې سر له خیزو کتو سر او دا لار ده انشاءالله. ګنټه بعد که خدای کول نیمه ګنټه بعد انشاءالله کوریانو پر سر باندې یو. له دغه بعد انشاءالله چټک ښکته یوسو، یوه نیمه 2 ګنټې سفر دی. را ده وکړي. دا د کوریانو سر شو، موږ دلته پر راوختلو. دا ځای دی، زه یې باید لږ ښکاره کړم. دا ریانګل صاحب دا سو او دا ټاپ دی. دا د خلصو دا علاقه، دا ګرده خلصو علاقه ده او موږ پر هغې لار داسې دی رالرو. تر ګور د شارټکټ لار زموږ غه دی انشاءالله چې زما کوم دغه دی ریانګل صاحب. دا د نیلۍ د غره سر دی، دغه ځای دی چې تر ور زما سره ملګري راغلي وو، هغه د کشني سر له وختل د نیلۍ پر سایډ باندې، دا د شمال خوا ده. ټیک سو او دا خو مغرب سو، دا جنوب سایډ سوالی. موږ د جنوب خواته ولاړلو. اوس موږ ښه مخته ځو د قبلې پر سایډ باندې، مغرب پر سایډ باندې. بیا به داسې دی ورخیزو د جنوب خواته به خیزو. نو انشاءالله که خدای کول غر اوسګر دا ور سو، اوسګر د هغه ته را سفر دی انشاءالله. یو کوچنی غر راته ګوري، کوریان ورته وایي، بس چې هغه مو کراس کړلی. د دغه بعد بیا انشاءالله زموږ بل غر نسته، بل ټاپ زموږ نه نسته. دا جنګل صاحب دی او غیاس دی، موږ دا دې سره روان یو انشاءالله. دغه څه ما پکې د مژو تکۍ ویل کېږي، د مژو تکۍ. ما ته دې معلومه شي د مژو تکۍ به نو دغه یې وایي، مژونه په خوا کې ګرځېدل. دا واوره ده. ریانګل صاحب داسې دی، د نن لاس ورچک کم از کم 3-4 فوټه دی. د نن چې لاس ورچک کې یو قسم دلته 2.5-3 فوټه واوره پرته ده، بلکل صفا واوره ده. ریانګل صاحب یو موټ په مال هم راخلی بیا د بیمه او د ښه لاس ورننه باسل، ښه سپینه واوره په لاس درځي. دا تکتو غر دی، 24 تاریخ سوري 25 تاریخ، زما د خولې 24 نه وځي، 25 تاریخ 25 تاریخ او د اپریل میاشت. بس اوس نو ګرمۍ شروع دي، په کوټ کې پنکې لګوي چې موږ دا د وروره واوره ورته خورو په تکتو په سر باندې. دا د نصیبو خبرې دي، الله تعالی خپل نصیب له راورسول. واوښله ډېر ښه خوند یې وکړئ. ریانګل صاحب، ریانګل صاحب څنګه شوې؟ خوند پر واخیستی؟ نه جوړی شي. دا ګلیشیر پروت دی یو قسم دغه. ګورو اوبه ته روان یاستم، اوس ګرمي شروع شوې ده، اوبه ته روان سایه نشته پر لمر د برتر.
د جګې پر سر باندې ناست یو. زه یم حافظ الله او عبدالقیاس دی، ریانګل صاحب دی. په خیر ورور سال احوال دی؟ ریانګل صاحب په دا سفر کې څه وی دا خو یاره دا ډېر اوږد سفر موږ وکړی. دا په دې وجه چې موږ کم سے کم چې موږ کوم ځای ګاډۍ ودروله نو له هغه ځایه په مانده کې تقریبا موږ 3 ګنټې سفر خو وکړی. 3 ګنټې سفر موږ په مانده کې وکړی. له دا بعد بیا مطلب موږ غر شروع کړی. ټیک نو له هغه بعد به تقریبا موږ 4 ګنټې نور سفر کړی. ټیک 2 ګنټې سفر موږ تقریبا نن کړی دی. د موبایل مطابق موږ خالي دا یو سایډ موږ 22 کیلومتر سفر کړی دی. نو دا چې ته برته حساب کې تر ګاډۍ پورې د هغه دی 40 کیلومتر 44 کیلومتر او د مطلب غره هغه چلو سفر هغه د موبایل د بلوچستان ټاپ غر چې کوم دی تکتو دی. بالکل یا دا خو په ډېر اوږد موږ ډېر پر اوږده لار راغلو. د تکتو دا تر ګردو اوږده لاره ده. اوږده لار اوس کنی دا سایډ دی دا د سرې غوړګۍ لاره ده هغه هم اوږده ده لیکن دومره نه ده. یو خو نو دغه د طبۍ لاره دا خو ډېره لنډه ده خو ډېره چپه ده. دا خو ډېره خطرناکه لاره ده که یا نو دا خو هم راخیږي لیکن دا بیا ډېر دا چې اوږده موږ پوره طواف مو وکړي. بالکل ګرد غره ویو مو وکړلی، ګرد غر مو ولیدلی. نو ډېر خوند یې وکړ. ډېر ښایسته موسم دی. غر لمر ته ناست یو خو لمر نه محسوسوو. دا نه وی چې هلته لمر شته. په لارې مو ډېر غټ مار هم ولیدی. ډېر غټ مار مو ولیدی. الله ځین بچاو کړلو. دومره پڼ مار مو په ژوند نه ولیدی. په ژوند هم نه ولیدلی. یاره څنګه له څنګه سره ترس وګسر یې ریانګل صاحب تر مار چې ته ترس ویلې زه ډېر ور نږدې وم نه دی غټه ډبره موږ ته مطلب زموږ در هایټ برابره ول دی لوړ پر پروت والی پل را نږدې و. ته تر ترس ویلې ما چې ورته وکتل ما دا خیل دا څونه ښایسته یو تور شی پروت دی چش پروت دی چې ولکۍ ته مې ورته کتل تر سر چې مې ورسېد او نارمه که ځین راوغورځېدم. یا الله فضل بیا بیلتۍ سره په ویډیو کې ویډیو کې بیا سر شیر کو انشاءالله. بهرحال ډېر زبردسته سفر وشو. ډېر ښایسته سفر وشو. دغه کوچنی ځای دا دی یارانو بس بالا ځای تختۍ ده تختۍ ده دا تختۍ ده لاندې تختۍ لګېدلې ده. تختۍ ته ورته وګورئ یا سپین شاید معلومای شي که نه معلومای شي. ما فرنټ کیمرا لګولې ده. د دوبۍ هوټل زه مې راواخیستې. ما ورته ویلې سبا یې موږ غره له وړو خراپج نه او کلکج نه ول دا چې زه درځم واره یم صدقه مایځي سر خلاص که نه دي چې دی لږ هغه ګړزه او دا یې ختمه شوله بیا سپې که نه دي بلکې اخبار مخبار شی نه موږ سره واچول نصیب دی واوره مو خوړله دا اوس دا دی مکان باندې ناست شو. وږی نه وم چې ما دې ټیسټ مې وکړي بس وږی شو. ولاکه زه هم ولاکه وږی وم نو ټیسټه بعد تا په چل وږی زیات شول. بس ما هر ټیسټ مالګه بیا خاره وخوري وتاوان هم یم انا خیر بیا دا تختی ده صحیح نور ډېر مو